ما خپې خوږېږي مونځ مې دکان کې کولو ما مونځ کولو وروستو نه سړی راغلی دی او صاحب د پیسو ګوته یې اوچته کړې وړې ده ماښام تېر ورځو کې زمونږ د ډیوډۍ نه زما د نوسي سایکلو ایو په ماښام پولیس ته مې چې ویلې نوی سایکل به درته وایي ملهي مه کوه صبر وکړه زه به تاسو سره ګورم ته سایکل را مه واله که نه سایکل به راولي او نوی سایکل به راولي ایسې چوته مې ویلې ویل نوی به راولې ما خو خدای ته ګوره ما پرېږدم دې نه ته راوړه دا ګڼکپان وګورئ په دې سوزکو کې چې ناست دي پروسه کال یو سړی راغی ویلې 50,000 روپۍ مې جیب کې خو سوزکي ته وختمه ښایسته چې کوشم پیسې نه وي دا د جیب ګڼکپان چې زه یو د جیب ګڼکپ نیسمه کمیس پرتوک ته وباسم او لخته ورته نیسم او په دې سړک وې راکاږم زه وګورم چې بیا څوک ګڼکپي اوس ته چې پولیس ته راپورټ وکړي جی فیار وشو او کیس مجسټریټ سره داخل شو وکیل به ورته نیسي او باس به پې کېږي او قانون دا دی او پلانې دا دی او خدای در باندې اسماني شړک راوغورځوه کم خدای چې 3 لکه هندوان د زلزلو لاندې کړي دي او تر اوسه یې لاشونه راوباسي هغه خدای پاکستان هم د زلزلو لاندې کوي که نه شي کولی تاسو خو بدماشان یو زلزلې سره به مقابله وکړئ یو څوک شي ته دا خپلې چغې بیا ګوره خپې به دې یو ځای پرتې یو کونه به دې بل ځای پرته یو سر به دې بل ځای پروت وي د سوټۍ زوی کم کار در سره وشو هغه خدای دام کولی شي قرآن او حدیث ته رجوع شي دا حکومت تم ویم چې کوم خدای صدر ایوب هلاکولی شي کوم خدای ضیاءالحق په هوا کې په جهاز کې ټوکړې ټوکړې کولی شي کوم خدای د بوټو غوندې سړی په تختیدار او پانسی کولی شي هغه خدای مشرف سرم دا کار کولی شي کشمیر دی او کشمیر دی کشمیر دی او کشمیر دی په دې خبرونو کې تاسو اورئ هې او هو هو هې او هو هو باتیں ہو گئی ہیں باتیں ہو گئی ہیں اجمل شاہی نے او خزا کینولې ده پر ریډیو کې اجمل شاہی ہیں او هو هو ہیں او هو هو 50 کال وشو د کشمیر ہیں نه دي ختم شي زیورک شیخ وین بیخت دغا منزنو باسا او سب حج تروان دی گلونے پا ڈٹسنو ما چولی دی دے وزیرستان طرفنا جراشی ڈٹسنی دی گلونا سچل دے ویزا دا بدنائی زوی چی دے حج تروان دی دا آغا قوم دے یو خضا و غوائی لنگشوا چې غوای لنګ شو نو داسې په اوچت دکای کورو نو میړه ورته ویلې چې خزه دې غوا بچی ته خیال کوا چرته ټوپونه ونه ویو د کندې ته ونه غورځيږي پهله ښه اسړې بار تر جراغه از غوا بچی چې ټوپ کړی لاندې پریوته دی او مړ شو میړه جراغه بچی ولا لاندې پریوته مړ شو ویل ولی ما خطا ته ویلو ویل خدای مړ کونو ویل پخې ډر نه ما خو د خدای نه مخکې تا ته ویلي چې خیال یې کوه که نه د خدای نه خو مې مخکې درته ویلو نو تاسو د خدای نه مخکې روان یئ انشاءالله کندې او جهنمونه به م ځئ کندې او جهنمونه به م ځئ
د خدای خودلې لارم پرېښوه، د پیغمبر خودلې لارم پرېښوه، او د انګريز او د شیطان په لار روان یې، تاسو به د ځان تماشې وکړئ، ځان ته به وګورئ چې ستاسو به څه حشر کړي. په ژوند توبې وباسئ او دا ژوند ټیک کړئ. وای چې اجتناب د غیر چارو نه په ژوندونه کړئ، چې اجتناب د غیر چارو نه په ژوندونه کړئ، سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندونه کړئ. په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو نشئ، په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو نشئ، سونه سحا غوندې توبه محکم سوګندونه کړئ. ته به په ورځو د قیامت کې به حیران ولاړې، ته به په ورځې د قیامت کې به حیران ولاړې، په هغه ورځ کې به په دې ژبه چلندونه کړئ. حلال حلال ګڼه حرامونه پرهیز که مدام، لکه د اوښ په شان په دواړو جام نشخوندونه کړئ. حافظ نور پوسنو یارانو منازیگا، حافظ نور پوسنو یارانو منازیگا، تخل غلیم تا چه خوگا پیاله دا قند نکڑی. پوسنو یارانو چه ادبارو نکی، پا دی ادبارو نکی چه اوریجی دی پخکڑیو دا 100 روپو گھنٹای دروڑا، پا دی ادبارو نکی. اگر ورزی تبلیغی را دا ولد زوی وادو میں نہیں ہوتا نشانون دیگا تا تحقیق میں نشانون دیگا تا تحقیق دم رکی رہے تا اغالک تمہیں الورش نہیں تا آواز کا ولولی ملدگیرہ تکلو تمہارا وقتی دا خدای بے رسول نامی افلے دیکھلو دیکھے بتا کون روچ شویو بار دے سلور جیگا چسو پواده پاکه کی دا د خدای بنده نه دی. یو ټیډي پیسہ په واده نه لګي، یو ټیډي پیسہ بمړي، یو ټیډي پیسہ نه لګي. که مولای جنازه به پیسو نه کوي چل درته خیر، مولا صاحب جنازه ده وایي څه پکې نشته، په خپله ورته ودرېږه او نیت وکړه چې د دې مړي جنازه کوم. سلور زل الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اوایا او سلام وګرځاو په جنازه وشو. ته پوښتنه په خبر پکې کوي اسمه جنازه عبارت د سلور تکبیرونو نه ده. نکاح مولا به پیسو نه تړي، آسان چل الکه دا لور دې دلا ورکړه او ورکړې مې ور مې کړه، الکه تا قبول کړه او جیو ما قبول کړه، مبارک شه په نکاح وشو. نو ما په خبره پوهیږئ تاسو هر څه په خپله کولی شئ. که ګیره دې نه وي په تندر لګېدلې، ګیره دې خریلې ده چې د مانځه وخت راغی ګیر خریلې مخکې شو او الحمد او قل هو ولا ورتله هغه پسې لمونځ کي. نو ما په خبره پوهیږئ یو ټیډي پیسه په دین نه لګي، یو ټیډي پیسه. دا هر څه مشکلات چې دي هغه مونږ ځان ته په خپله جوړ کړي دي. سړیتوب زده کړه.